زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پاتې د ټولو کارکنانو لخوا خان محمد حجي صاحب، سردار علي خان، شاهزیب خان، فواد خان، حاجی اکبر خان او د هغوی سره چې نن کم ګڼ شمېر عزتمند مشران موږ سره شامل شو، هغوی ته د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو لخوا هرکلی وایم او دا یقیناني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لاره روانو به. عزتمندو، ما نه مخکې مشتاق خان خبرې وکړې، فلیکین باچا هم دلته کې موجود دی، عارف خان هم موجود دی چې دا حمید میاں ډیرې او جلوب شریف دا همیشه نه د جناب آفتاب احمد خان شیرپا ته ډېر نږدې وو او چې کله موقع راغلې ده نو موږ دا کوشش کړی دی چې د دې د خلکو څه نه څه مسله څه نه څه خدمت چې دی هغه ضروري وکړو او همدغه سلسلې کې ما ته یاد شي چې په 2017 کې کاله د هغې برابر شو، پکې 4 کاله برابر شو. اوسه پورې هغې کې لږ ډېر کار شوی دی او هغه ټول اوسه پورې سر ته نه رسېدلی. زه ستاسو په وساطت د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوم، د موجوده MNA-ګانو MP-ګانو هم دا مطالبه کوم چې نوې منصوبې خو نشي راوړلی، کم از کم چې هغه کم غټې منصوبې چې موږ شروع کړي دي هغه کم از کم سر ته خو ورسوئ، ځکه چې د دې خلکو خدمت کېدل پکار دي، د دې خلکو مسایل حل کېدل پکار دي. بدقسمتۍ نه داسې خلک منتخب شوي دي چې هغوی نه په خپله کار کولی شي او نه کوم تیار کار چې ورته میلاو شوی دی هغه هم سرته نشي رسولی. دا له ډېر د افسوس او د شرم خبره ده. عزتمندو، که موږ دا په ټول ملک کې د حکومت او دغه شان تقریبا 9 کاله زموږ په صوبې کې نن چې زه اسلامآباد ته لاړ شم، نن چې موږ پنجاب ته لاړ شو، نن چې موږ د ملک نورو حصو ته لاړ شو، نو په 2.5 کاله کې هغوی وایي چې یاره د تحریک انصاف حکومت چې دی دا نااهله دی. ډېرې وعدې دې کړې وې، د نوې پاکستان جوړولو خبره یې کړې وه، د مدینې د ریاست بنیاد ایښودلو خبره یې کړې وه، 1 کروڑ نوکرو ورکولو خبره یې کړې وه، 50 لکه کورونه جوړولو خبره یې کړې وه، نوې نظام راوستلو خبره یې کړې وه. نن په هغې کم یو خبرې باندې عمل کېږي. حال دې ته راغلی دی چې په دې 2.5 کاله کې هغه ملکونه چې کوم په هر موقع باندې او په هر سخته کې د پاکستان سره بوګرېدل، نن هغه ملکونه موږ نه خفه دي. د سعودي په شانتې یو برادر اسلامي ملک چې هغه په هر سخته کې موږ سره ولاړ و، نن د هغې تعلقات موږ سره ښه نه دي، د همسایو سره زموږ تعلقات ښه نه دي. بل خواته د داخله پالیسۍ خو د دې اړو پته نه لګي، یو ورځ یو پالیسي ورکوي، دویمه ورځ بله پالیسي ورکوي، درېیمه ورځ بله پالیسي ورکوي. معاشي حالات خو داسې دي چې هغه تحریک انصاف او هغه عمران خان چې چا وې چې مونږ به کشکول ماتو به، مونږ به چې دې قرضې ناخلو، په دې 2.5 کاله کې 11,000 اربه قرضه واخیستل، 11,000 اربه. او بل خواته چې ګورو نو مونږ ته نه ترقیاتي کار ښکاري، نه مونږ ته داسې لوی پراجیکټ ښکاري چې مونږ ووایو چې زه دا قرضې د هغې لپاره اخیستلې شوي دي. روزانه په بنیاد باندې په ګرانۍ کې اضافه کېږي لګیا.
خبره دې حد ته تللې ده چې د IMF کومه پالیسي وي د هغوی چې کوم شرط وي دوی پې دا دغه نه کوي چې یاره په دې باندې به خلکو ته څه مشکلات کې به اضافه کېږي یا په خلکو باندې بوج به راځي هغوی چې ورته څه وایي دوی ورته وایي چې او بلکل ستاسو دا خبره ده دې حده پورې چې په قومي اسمبلیا کې د سېنېټ امیدوار د هغوی نماینده وکړو دا خو مونږ به دغه کوو چې یاره بعضې داسې امنګانو چې یاره په دې خبرې باندې پوه شو چې یاره که دا کس مونږ سېنېټ ته ولېږلو نو بیا به د هغې نه پس خو مکمل دا عمل چې دی دا د IMF چې دی د هغې په دغه باندې به چلي وه ډیکټیشن باندې به چلي وه هغوی ودرېدل نه و هغې الیکشن کې داسې رزلټ راغی چې پرون هغه عمران خان چې هغه کم تقریر به چې شروع کوله او کم انداز کې به چې خبرې کولې هغه عمران خان پرون دا هلو چې یو زما خیال جلای او اوښکې ځینې بېدلې نور خو په هغه تقریر کې هغه بلکل هغه شانتې دغه شوی دا ولې دا ځکه چې د دې پالیسۍ دوی چې اوس پانه جوړوي وایي چې یاره عمران خان په خپله ښه سړی دی خو دا ارد ګرد خلک یې ټیک نه دي اوس هم چې څوک د تحریک انصاف نمایندګي کوي یا د هغوی لپاره دغه کوي نو دا خبره کوي چې یاره بس دا ارد ګرد خلک یې ټیک نه دي زه ورته ستاسو وساطت سره دا ویل غواړم چې دا ارد ګرد خلک چا راغونډ کړي آیا دا د عمران خان په خپل نه دي راغونډ کړي او هغه دغه د محاوره ده چې څنګه کس وي ارد ګرد خلک به هم همغه شانتي وي نو په دې باندې که څوک ځان خلاصوي چې یاره دا ارد ګرد خلک یې ټیک نه دي او دی په خپله ټیک دی نو دا غلط ده د ده د اهلي ده او د ده دغه دی چې ده دې قوم ته ویلي چې زه به ستاسو مسایل حل کوم نن چې دی د کوم قوم چې کوم مشکلاتو نه تېرېږي د هغې ذمهوار هم دی دی او دا دی دغه نه شي کولی چې دی وایي چې دا د فلاني غلطي ده او دا د فلاني غلطي ده تاسو په خپله وګورئ ده به وی چې حکمران چې کرپټ دي نو قرضې به هم زیاتې اخلي او ګراني به هم زیاتې وي په ایمان تاسو تپوس کوم چې دې وخت کې قرضې زیاتې اخیستل شوي دي او که تېر وخت کې دې وخت کې ګراني زیاته ده او که تېر وخت کې زیاته وه نن سبا خو د ګرانۍ دا حل دی چې نن چې کم قیمت باندې وړه واخلمه سبا په هغې قیمت باندې راته وړه نه ملاوي نن چې په کم قیمت باندې چینی واخلمه سبا په هغې قیمت باندې راته چینی نه ملاوي نن چې په کم قیمت باندې دوایي واخلمه سبا په هغې قیمت باندې راته دوایي نه ملاوي ده خو ویل چې مافیاز خلاف په ځای کښې نکړمه چې هر تحقیقاتو کې مافیا د ده ارد ګرد راوځي چې د ده ارد ګرد د ده ملګرو کې خبر راوځي هغه خبره خو یو طرف ته شي او د دوه نیم کاله نه همدغه شعور کوي چې یاره زه به د بهر نه پیسې به راوړم او دا عمل به زه چې کوم اوس پرې دې مونږ ته وښیي چې ده که یو روپۍ راوړي وي د یو داسې دغه کړي وي چې موږ ووایو چې او واقعي ده دې لګیا دی د عمل چې دی په صحیح لارې باندې روان کړی دی نن عزتمندو زما خیال دی چې په دې خبرې باندې هر څوک پوه شوي دي او زما خیال دی اوس د دې اتحادیانو کوم دا اپیل کول پکار دي چې یاره تاسو په خپله په خپل سیاست باندې سوچ وکړئ دې سړي سره که نور پاتې کېږئ نو کېدای شي چې بیا ستاسو حل به هم چې دی هغه داسې وي چې آینده الیکشن کې به تاسو ته به نه به ووټ ملاوېږي او نه به درته امیدوار ملاوېږي نن همدا دغه دی چې د سېنېټ دا کوم الیکشن وشو د دې چې کومه نتیجه ووتله زما خیال دی دا خبره اوس د اپوزیشن ثابته شوې ده چې اوس په دې وخت ضرورت دا دی چې الیکشن دې وکړی شي شفاف الیکشن دې وکړی شي د عوامو صحیح نمایندګان دې راوستلی شي چې دا ملک چې دا صحیح لارې باندې روان کړي دا نور د تحریک انصاف د وس کار نه دی دا نور د عمران د وس کار نه دی دا نور چې دی دا داسې سلیکټډ حکمرانانو چې د هغوی د وس کار دا شانتي عزتمندو
زمونږ د صوبایي حکومت باندې ځایریانې وه په دې دوه نیم کاله کې خو ما خیال کوم چې دا ښکاره شوی هم لري چې زمونږ د صوبایي حکومت موجود هم دی او که نه وزیر اعلی صاحب باندې مونږ نه پوهېږو چې هغه د دوه نیم کاله ده څه وکړل کومه داسې دغه پالیسي راوستله یا داسې کوم د صوبې د حقوقو لپاره خبره وکړه مونږ ته خو اوس پر هېڅ هم نه ښکاري ترقیاتي عمل رکاو دی نور داسې څه دغه ښکاري نه چې صوبایي حکومت څه دغه کوي لګیا دی مونږ خو په دې نه پوهېږو چې د دې صوبایي حکومت څه داسې کارنامه کړې ده پرون ما بیان کتلو چې صوبایي حکومت بیان ورکړو چې یاره موږ ډېر لوی کارنامه وکړو د سینټ الیکشن هم وګټلو بھئی سینټ خو تاسو خپل دومره تعداد مو هغه هم تاسو سر ته ورسولو تاسو راشئ او د دې عوامو نه تپوس وکړئ چې د دوی په مشکلاتو کې تاسو کمې راوستلې کارنامه خو موږ هغې ته وایو چې خلک خوشحاله شي خلک ته وایي چې او یاره دې حکومت چې دی دې څه داسې دغه کړي دي اقدامات یې اوچت کړي چې هغې سره دا عوام خوشحاله دي نن د دې صوبې د هر یو ګوټ نه څوک هم اوچت کړي چا نه هم تپوس وکړي تاسو ته وایي چې یاره موږ پریشان یو زموږ په مسایلو کې اضافه شوې ده مسایلو کې کمې نه اضافه موږ د موجوده صوبایي حکومت باندې پورا عدم اعتماد اظهار کو او دا وایو چې دا حکومت هم چې دی مکمل طور باندې ناکامه شوی دی مرکزي حکومت څنګه ناکامه دی صوبایي حکومت هم دغه شانتې ناکامه دی او دوی چې دی د دې قوم پیسې نور ضایع کوي لګیا دي د دې قوم وخت ضایع کوي لګیا دي او هغه شانتې کوم چې دوی د قوم سره وعدې کړي هغې باندې عمل نه کوي لګیا دي نن د دې وخت دا ضرورت دی چې اواز دې اوچت کړی شي چې بھئی مرکز دې زمونږ حق موږ راکړي زمونږ چې کوم زمونږ کوم دغه وسایل دي مرکز سره چې هغه دې موږ ته میلاو شي زمونږ د بجلۍ په مد کې چې کومې پیسې دي هغه دې موږ ته میلاو شي زمونږ پوره د بجلۍ تعداد دې موږ ته میلاو شي هله به موږ دا وایو چې یاره دا صوبه چې ده دا هم د ترقۍ په لار روانه ده یو د بي آر ټي منصوبه یې دغه کړې ده چې هغې باندې اوس پورې څوک پوه نه شو چې د هغې فایده قوم ته رسېدلې ده او که نه رسېدلې کیدای شي یو څو خلکو ته رسېدلي عریف خان دلته کې ناست دی او دلته ښه پته ده چې په هغې کې څه څه شوي دي او څه څه دغه شوي دي دا ګپلې چې دي موږ دا مطالبه کوو چې د دې تحقیقات پکار دی د بلین فیټ سونامي تحقیقات پکار دی او دا د دې صوبایي حکومت کم کرپشن چې دی هغه دې قوم سره مخامخ کېدل پکار دی عزتمندو زه یو ځل بیا کومو عزتمندو مشرانو نن موږ سره شمولیت اختیار کړو هغوی ته یو ځل بیا هرکلی مې ما او د ابو شکریه مدا کوم تاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو دلته کې راغلی او موږ هم دا عزت راکړو انشاءالله د حمید میاں ډېرې د جلو د تورنزو د کونسل ټولو ملګرو ته موږ دا یقیني راکړو چې دې نه مخکې که دې ضلعې کې دې صوبې کې غټ غټ کارنامې شوي دي غټ غټ خدمات شوي نو هغه قومي وطن پارټۍ کړي دي ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کړي دي انشاءالله را روان وخت کې انشاءالله ستاسو مسایلو حل چې دی هغه قومي وطن پارټي به روباسي به او انشاءالله یو ځای به مشترکه طور باندې به د پښتون کام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجہد به کوو او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روان ډېره مهرباني